میلمه میلمه د ځان سره برکت راوړي او که نه راوړي خو صرف تاوان دی. دې باره کې زه نن خبره کوم چې میلمه مقام څه دی. نو یو ورځ یوه زنانه راله نبي علیه صلات وسلام له او وایي د الله رسوله وایي خاوند مې ډېر میلمه دوست دی او ډېر میلمانه راځي او وایي د الله رسوله ډېر ستړی کړم په خدمت باندې. نبی علیه صلات وسلام ته د خپل خاوند شکایت وکړو په کومه خبره د میلمنو په راتلو باندې چې به سهاره مې او غرمه مې او ماښام مې هر ټایم میلمه میلمه د الله رسوله زه په خدمت یې ډېره ستړی کړم. نو نبي علیه صلات وسلام ورته دا ونه فرمیل چې نه ترغیب ورنه کړو څه ورته صحیح ده ځه. نبي علیه صلات وسلام چې دا زنانه لاړه نبی علیه صلات وسلام خاوند ته ووي چې دغه شانه پلانیه زه به ستا میلمه کېږم سباله زه به ستا میلمه کېږم ستا کره به درځم او بیبي ته ووایه ښایسته انتظام وکړي. نو چې کله بیبي دا خبر خاوند رالی خپلې ښځې ته وي چې دغه شان نبي علیه صلات وسلام راځي مونږ کره نو هغه ډېره خوشحاله شوه بې انتهایي چې نبی علیه صلات وسلام مونږ کره راځي دا خو ډېره غټه خبره ده. نو هغې ډېر ښایسته تیاری وکړو ډېر ښایسته پخلي وکړله او ډېرې خبرې اترې وکړې. نبی علیه صلات وسلام ته ډېر په عجیبه استقبال درناوي ورته وکړه چې تاسو راځئ جي. نبی علیه صلات وسلام چې کله رالی او د هغوی کرې خوراک وکړو او هر څه وشو بیا یې وڅښلې. چې کله نبی علیه صلات وسلام وتو که نه نو د خاوند ته یې ولوي چې خپلې بیبي ته ووایه چې کله زه وځمه نو شاته ګوره چې په دروازه باندې ما سره څه وځي. نو بس خاوند چې خپلې بیبي ته ووایي چې دغه شان نبي علیه صلات وسلام خو ما ته دا وفرمیل چې کله زه وځم په دې کوڅه باندې نو ته به شاته نه ما ته ګورې شاته به ګورې چې ما سره شاته څه وځي یعنې ما به د شاته څه راځي. نو هغې وي صحیح ده ناشنا خبره به نو کله چې نبي علیه صلات وسلام وتو که نه او دې زنانه شاته وکتل داسې نو عجیبه عجیبه مخلوقات خطرناک خطرناک مخلوقات موږ چې پښتو وایو بلاګانې شان وي هغه په نبي علیه صلات وسلام په شاته داسې ووتلې. بیا یې نبي علیه صلات وسلام ته تپوس وکړو آیا تاسو ولیدل و د الله رسوله او ډېر عجیبه عجیبه حالات ډېر عجیبه ځناور مې ولیدل چې تاسو پسې تلل. دا وایي تا ته پته ده کله چې میلمه راشي که نه میلمه هغه تا کره خوراک وکړي نو هغه خپل برکت هم راوړي یعنی ستا نه چې کومې پیسې خوري که نه ستا نه کوم خوراک کوي دا د دې په عوض باندې هغه د دنیا برکات راوړي ځان سره او چې کله وځي که نه وځي نو وایي ستا د کور نه مصیبتونه تکلیفونه او جګړې بیماریانې دا هر څه ځان سره وباسي. نو دا کمې بلاګانې چې ما پسې وي دا عجیبه عجیبه ځناور ته ولیدل خطرناک خطرناک او دا څه دا ستا د کور نه د میلمه په دې برکت د میلمه په دې میلمستوب باندې دا ستا د کور نه چې دا څومره نوسوزونه دي که نه دا ووتل. هغه وایي بلکل جي نن نه بس په خاوند سره جګړې نه کوم. نبی علیه السلام فرمایي کم کس چې الله او د الله په رسول په ورځ د قیامت ایمان لري هغه به د خپل میلمه قدر کوي قدر اب خپل میلمه ته سپکه نه ګوري. ګوره 3 ورځې پورې میلمستیا ده 3 ورځو پورې ښه د 3 ورځو پورې د میلمه حق دی د 3 ورځو نه اخوا چې کم شي که نه او په دغه میلمه باندې بیا ته خوراک کې نو هغه بیا څه ده هغه بیا صدقه ده ښه سنت حبیب کې دا لیکلي هغه بیا په هغه باندې صدقه ده. نو الصدقه ترد البلا صدقې دا بلاګانې ختموي. نبی اسلام فرمایي سهار وختي صدقه کوئ نو دغه ثواب ته پکې رالی. او ګورې ابراهیم علیه صلات وسلام به د میلمه نه بغیر خوراک نه کو ښه کله چې به میلمه رالی نو بیا به ابراهیم علیه صلات وسلام خوراک کو داسې به ابراهیم علیه صلات وسلام خوراک نه کو
د میلمه سره به خوراک کوو د میلمه د بغیر به په پنډه نه کېناستو هر کله چې به یوازې شو نو کسانو ته به وي لاړ شئ میلمه راولئ نو میلمه به یې ځان سره کېنو او بیا به یې څه کوله خوراک پې کوو علي رضی الله تعالی عنه په ذیل صدقات کې واقع ده علي رضی الله تعالی عنه یو ورځې ناست دی ډېر غمجن ناست دی او ډېر په سوچ کې ناست دی چا ورته وي جناب ولې ډېر غمجن ناست او ډېر فکرمند ناست ډېر غم در سره لګېدلی دا څه خبره ده په څه وجه باندې ته فکرمند شوي نو هغه ورته وایي نن وایي څومه ورځ ده او وایي میلمه زمونږ کره نه دی راغلی ویرېدم هسې نه چې الله زما د هلاکت هغه فیصله کړې کو هسې نه الله مې رسوا کوي زمونږ کره میلمه رانوستو نو بهر کې په یو شارټ ویډیو مې ته پیسازه کړه نور به انشاءالله فضایل د دې شته میلمه کور ته خپل برکت راوړي ښه نو څه په تندي ورته چون نه راولو خاندو ورته صحیح ده ځکه زما کور ته د ده په وجه باندې برکتونه رالل صحیح انشاءالله که نه